بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو شهریار جوړوالم او دا وخت زه په خپل کلي جوړه کې ولاړم او جوړه کې هم د هغې مشهور نیر په غاړه ولاړم کوم چې 100 کاله مخکې انګریزانو جوړ کړی و. ګرمي ډېره زیاته ده، د ګرمۍ په شدت کې ورځ تر ورځه اضافه کیږي، لوډ شیډینګ هم زیات دی، ټریپینګ بار بار کیږي او په کور کې چې کوم دی نو وخت نه تېرېږي. نو خلک خپلو ماشومانو سره چې کوم دی نو روزي دلته لامبي ټایم په ټایم. نو راځئ راسې خلکو سره خبرې اترې کوو چې کوم روټ دي لامبه وي. سلام نه پس دا خبره چې ډېره زیاته ګرمي ده. په سعودي کې به مې کار مزدوري کوله، خولې ګرمي وه. خفه خو چې دې ته اوس وګورم چې په هغې کې خوشحاله وم. ایسي مه راته لګېدلو که په ګاډي که په کمره کې وو. د ګرمۍ نه مړ شوم والله چې نو دا هشتنیر دی به دې ته راځو په دې کې پراته خو دغه ګرمي خو ډېره زیاته ده ماشاءالله په پاکستان کې اورې که ډېره زیاته ده. او بل بجلي والا خو سم شرمول جوړ کړي 5 منټه پس ټک او ټوک جوړ کړي دي. عالمگیر مې نوم دی او د دې جوړې کلي یم او هر مازدیګر د شپږو بجو نه واله د 9 بجو پورې د دې خپلو ماشومانو سره روزو او په دې سیند کې ناست یو په دې نیر کې. ما سلمان نوم دی، د دې کلي اوسېدونکی یم او نن دا دویمه ورځ د پرون راغلی او ما ومې لامبله خوند مې واغېسته. اوبه ډېرې صفا دي او یخې دي او موسم دلته ډېر زبردست دي. بل واړم سړي ځان سره کورونه نه راولي او ګرمي هم ډېره زیاته ده. د لوډ شیډینګ حالات هم ډېر زیات خراب دي، بجلي ډېره زیاته نه وي. نو د هغې باوجود موږ راځو دلته کې چې کوم دی نو په دې نیر کې لامبو. ډېرې زبردست دي، اوبې دي، یو خو صفا دي او بل یخې دي. زما رباب په سکول وې سویم کې دریم کې ګرمي خو ډېره زیاته ده او که نه ښو دی. او ځان سره یې ماشوم هم راوستی دی. ځان سره ماشوم هم راوستی دی. ډېر زیات نارواره ګرمي راغشتې ده. ملګري بس اړ لیونې شوي دی او یاره پیسېګانو کې هم ګزاره نه کېږي. 15 منټه بجلي وي 15 نه بس دا سینه علاج دی. دا سینه علاج دا واړم پکې خسور کې وي بس سخت کال ډېره زیاته ګرمي ده او ډېر سخت چې دی د بجلي هم لوډ شیډینګ دی. نو ډېر زیات یې تنګ کړي وو. لوی او واړه یو شان نیر ته چې سهار روزي نو ماسخوتن تېر وځي. قدرمنو معمولا بله د دې یخو اوبو نه مې چې کوم دی نو مزه واخېسته. تاسو هم چې کوم دی نو راشئ په دې ګرمۍ کې دلته چې کوم دی نو اوبه هم ډېرې زیاتې نه دي، لږې اوبه دي. مزه دې واخلئ، انجوای کړئ. د الله په امان.